ترقیاتي فنډز دي نو تاسو ته پته ده که راکولې خو ډېره ښه ده زه به یې ولګوم زما خو هغه کاروبار نه دی نه زما هغه پیشه ده نه هغې کې زه کمیشن نه لم زما په حلقه کې نه اوس چې زما چېرته هم وس رسېږي که هغه د مروبې ډیم ولیدلی وي زه به هر ځای کې ځم زه به کوالټي هم چک کوم چې په کوم ځای کې کار کېږي زه به په هغې باندې خپل ټیم هم ودروم په کوالټي باندې هېڅ کمپرومایز نه منم او د نوښار خلکو ته ټولو ته زه ستاسو په ذریعه باندې دا سوال جواب ورکوم چې کوم ځای کې تعمیراتي کار کېږي که سړک جوړېږي بلډینګ جوړېږي نالی جوړېږي کوڅه پخېږي او په هغې کې چېرته هم کوالټي لو وي تاسو اختیار ولي ته یو ټلیفون ضرور کوئ انشاءالله سره د خپل ټیم به زه درځم او دغې څیز به مونږ رحمان رحیم خو انیشیلي خو زه لکه څومره سرکاري دفاتر چې دي هغه زمونږ د ضلعې سره تعلق لري یا زمونږ د حلقې سره تعلق لري نو د هغه ټولو خبرګیري او زما هر ډپارټمنټ سره د هغې سره په هغه حساب سره خبرې وي هسپتال والو ته هیلث ډپارټمنټ چې څومره دي که هغه لوی هسپتال دی که زوړ هسپتال دی هغه زما همدومره وینا وي چې مریض ته به دلته د کسټمر په نظر باندې د ګاهک په نظر نه ګورئ مریض ته به تاسو د مریض په نظر ګورئ ډاکټر چې کوم دی هغه مسیحا دی مسیحا شوڈ بی لائک ا مسیحا اور اس کی گود ایسی ہونی چاہیے جس طرح ماں کی گود ہوتی ہے نو پکار دادا چې مریض داسې ټریټ شي بل دا چیز نه منم په دې چیز باندې بالکل زما هېڅ اعتقاد نشته چې مشین شته او مشین کار نه کوي مشین شته اپریټر نشته ایکس رے والا الټراساوند والا ایم آر آی والا سی ټي سکین والا او چې کوم سړي کوم ډیوټي ده او خپل ډیوټي سوله نه کوي زمونږ نه زه نه چا پې وام نه زه چاته څه چا باندې غیر ضروري روب دا بچوم خو زما دا ډیوټي ده پبلک ماته مینډیټ راکړی تپوس کولو زه حق لرم دغسې بیا زه ټي ایم اے ته لاړم ټي ایم اے خبر مې واخیستو زمونږ زه ګورم لګیا یم چې کله نه مونږ الیکشن ګټلی دی نو په نوښار کې د صفایي عمل بند شوی دی نالې ډکې پرتې دي نو تپوس به کوو خامخا چې دا څومره صفایي والا سټاف دی دا په کوم ځای کې پراته دي زما دیرې ته د یو کس نه راځي زما ذاتي خدمت نه دی پکار خو د پبلک په خدمت باندې به هیڅ قسم ته کمپرومایز نه کیږي یو جماعت یو دفتر سرکاري کاغه ټي ایم اے دا کاغه د ډیپټي کمشنر افیس دی کاغه د ډي پی او افیس دی کاغه د سی ان ډبلیو دی کاغه د پبلک هیلث دی یا هغه وټ ایور سم دی دا سټیټ ملکیت دی دا پبلک پراپرټي ده د هغې نه چې ته پرټیکولرلی د حکمران جماعت یا د یو بل سیاسي جماعت بو نه دي راتلل پکار چې دا د هغې دفتر دی یا د هغې کیمپ افیس دی نو ناٹ ایټ آل موږ ته چې پبلک کا مینډیټ راکړی په هغې سرکل کې ودن سم پیرامیټرز اف ډیسنسي اینډ لا اینډ جسټس هغې کې دننه تپوس به هم کوو خبر به یې مخلو انشاءالله پبلک به موږ خپل عوام به نه مایوسه کوو اختیار ولي صاحب د تعلیم حوالې سره تعلیم بنیادي دغه دی زموږ او تعلیم صورتحال دلته ډېر بوره حالات دی نو تاسو څه ویل غواړئ دا به څنګه ټیک کېږي ایجوکیشن چې څومره هغه ریفارمز دي په هغې باندې زه بالکل نه یم سیټسفاید زما لومبني 3 ګولز دي یو چې کوم دی هغه هیلث دی نمبر 2 چې کوم دی هغه ایجوکیشن دی نمبر 3 هغه پولیس دی پولیس ته چې کوم پبلک ته تکلیف دی نو هغه پکار دی چې نه وي ځکه چې ظالم سړی بهر ظلم وکړي نو مظلوم تاڼې ته ځي نو چې هلته مغه سره ظلم وشي نو ما خیال به د پولیس نظام خو اټومیټیکلي دغلته کې کولیپس شو کېناستېدو نو پولیس چې کوم دی نو هغه ته پکار ده چې هغه د کوتواله شهر کردار ادا کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وکړي د مظلوم اواز اورېدل او هغه اف آی آر د هغې کمپلینټ لیکل دا د پولیس ذمواري ده بیا د پولیس خپل مسایل دي پولیس که د ظالم سره ملګری کېږي اختیار ولي د هغه سره مخالف دی زه د هغې ملګرتیا نه کوم چې ما ته چې عوامو کوم مینډیټ راکړی دی په هغې کې بنیادي طور سره زمونږ دا اواز پورته کول دي چې په علاقه کې یا په نوښار کې یا په پښتونخوا کې یا په پاکستان کې خلک نهار دي مزدور بې روزګاره دی زمونږ سره یو واحد انډسټري وه چې کوم ته مونږ ماربل انډسټري وایو ادې وخت کې په هړتال ده بندېدو ته ټول جوړ دي زمونږ سره چې کوم تاجران دي د هغې د ټیکس د نظام نه زیات سفر کېږي لګیا دي او په بازار کې ګاهک نشته د طلب او رسد خپلو کې سره میچ کېږي نه او آی روز انفلیشن دی وجې چې کوم دی زمونږ ټول کاروباري طبقه او څومره سرکل چې کوم دی کاغه تاسو د کارخانې نه شروع کوئ دکاندار ته راځئ او که نه تر مزدور پورې راځئ نو ټول په ریسیشن کې دی ریسیشن د وجې ټول معاملات خراب دي ما ته چې کوم پبلک ذمواري راکړې ده هغه هم دا ده چې زه
حکمران په دې سیس پوي کم چې تاسو په کم سیس باندې د خلکو نه ووټ اغشته او تاسو منډیټ اغشته او یا سلیکټډ او یا الکټډ خو په هغه باندې حکمران جماعت ته خبرداري ورکول دي چې تا به ویل چې ډوډۍ بارزان نن د ډوډۍ نه مرګ ارزان شو بلکې مرګ هم اوس ګران شو دا اکسیجن چې کوم خلک راکاږي په هغې باندې هم ټیکس ولګېدو د 500 روپو د اوړو تھیلا په 1400 روپۍ باندې خرڅېږي 40 روپۍ باندې د پټرول لیټر دی وي چې موږ به خرڅو هغه نن 120 روپو ته سم شوی دی دا حالات دي نو په دې حالاتو کې ما ته خو چې کوم پبلک منډیټ راکړی دی ډومبۍ دا راکړی چې زه د عوامو سره چې کوم ظلم زیاتې خصوصا پاکستان کې خو خلک د تبدیلي فیس کوي لګیا دی دریم کال دی خو د پښتونخوا خلک خو د تبدیلۍ برداشت کولو دا اتم کال روان دی نو هغه خو تر اوسه پورې لا دا وایي افسوس دا دی ما خو درته وایم ما ته پبلک دا مینډیټ راکړی چې ته لاړ شو چیف منسټر او صوبایي کابینه بیا د هغې نه بعد وزیر اعظم او د هغه کابینه دا په دې خبرو پوه کا چې وی آر انهیپي موږ په تکلیف کې یو موږ په عذاب کې یو موږ ډوډۍ خوړل خو پرېږده چې ساه غشتل ګران دي دا هغه نوی پاکستان دی دا هغه تبدیلي ده دا هغه انقلاب دی که دغه وي دغه زموږ نه دی کار نو زما په دې باندې اواز پورته کول باقي ترقیاتي فنډز دي نو تاسو ته پته ده که راکولې خو ډېره ښه ده زه به یې ولګوم زما خو هغه کاروبار نه دی نه زما هغه پیشه ده نه هغې کې زه کمیشن نه لم زما په حلقه کې نه اوس چې زما چرته هم وس رسیږي که هغه د مروبې ډیم ولې نه وي زه به هر ځای کې ځم زه به کوالټي هم چک کوم چې په کوم ځای کې کار کېږي زه به په هغې باندې خپل ټیم هم ودروم په کوالټي باندې هېڅ کمپرومایز نه منم او د نوښار خلکو ته ټولو ته زه ستاسو په ذریعه باندې دا سوال جواب ورکوم چې کم ځای کې تعمیراتي کار کېږي که سړک جوړېږي بلډینګ جوړېږي نالی جوړېږي کوڅه پخېږي او په هغې کې چېرته هم کوالټي لو وي تاسو اختیارولي ته یو ټلیفون ضرور کوئ انشاءالله سره د خپل ټیم به زه درځم او دغې څیز به مو ساته اختیارولي بندولو والا سړی نه دی ما په خپل الیکشن کې چې ما غوښتې نو ما به هر یو کار بند کړی خو د هغې باوجود تاسو وګورئ د اسماعیل خیلو کې سړک جوړېدو ما پرېښودو ما پرې کمپلینټ نه دی کړی د شلاخیلو کې سړک جوړېدو ما نه دی بند کړی په امانګړ کې کار کېدو ما نه دی بند کړی تپوس د دوی نه کومه چې دا اته کاله د دوی حکومت دوی ته را کارونه نه یاد یو نالې چا جوړوله یو ټرانسفارمر چا لګولو یو د بجلی پول چا لګولو نه خو چې زه الیکشن ته ودرېدم خو خبره ضمني الیکشن ته راغله نو د سرکار د خزانو خولې کولاو شوې در حقیقت دا لالچ شو خو زه د نوښار خلکو ته د نوښار ولس ته عام خلک چې کم دي چې کم غریب خلک دي دیاړي مار دي محنت کش دي کمزوري دي عجز دي بېروزګاره دي وږي دي په خېټه کې ډوډۍ نشته په تنې کپړې نشته په سر چت نشته اختیارولي د هغې خلکو نماینده دی زه دغې خلکو پاس کړی یم نو هغه وخت کې د خلکو د راټوپ کو د دوی ټرانسفارمر نه د دوی د سیګیس د پیپونو نه د بوګس اپوینټمنټ لیټر دوی چاپ کړي وي او خلکو له به ورکولې چې واله فلاني محکمه کې په 10 ورځې پس لړ شه حاضري وکړه ته په فلاني محکمه کې حاضري وکړه د خلکو د هر څه نه ټوپ والې چې دوی د هر څه نه ټوپ والو زه یې پاس کړم انشاءالله زه به د خپل سر هم ټوپ وم زه به هم د دوی تپوس کوم